السلام علیکم ګرانو کدونکو زه غلام اکبر موږ نن ولاړو تجوړي بازار چې تجوړي د لکی مروت سب ډیویژن دا سب تحصیل دا د سره قبله طرف ته سب ډیویژن بیٹن علاقہ پرته دا چې اوس مرچلې دا د نه مخې به اف ار لکی مروت ورته ویلا دا تحصیل په سب تحصیل تجوړي جدا دا په ان 41 چراجي او پی کې 106 پی کې 106 هغه حلقه دا چې په 2002 عام انتخاباتو چې دے جانا ملک عمران خان پاکستان مسلم لیگ نون ٹکٹ باندھے ایم پی اے جوڑ سلیا ہوا وہ 2008 الیکشن چے انور سیف اللہ خان آزاد حیثیت باندھے درجنا الیکشن گٹ لیا ہوا معاہدے تحت اگر 2 سیٹان گٹلی ہوا نورانگ او غزنی خیل نو پا دے وجہ باندھے 2 سیٹ پریش او معاہدے مطابق دے باندھے ڈاکٹر پیر خالد رضا زکوری شریف اگر دوبارہ منتخب سا وہ 2012 چے چکلا اگر وفات سا چکلا زکوری صاحب وفات سا غین بعد معاہدے مطابق نصیر محمد خان میدت خیل دے حلقے ایم پی اے جوڑ سا وہ 2013 چے ملک نور سلیم خان دی جمعیت علماء اسلام کو ٹکٹ باندھے ایم پی اے منتخب سا وہ 2018 الیکشن چے دے حلقے نا ڈاکٹر ہشام انعام اللہ خان پاکستان تحریک انصاف کو ٹکٹ باندھے ایم پی اے منتخب سا موږ نن راغلیو دلته تجوړي بازار ته د تجوړي خلکو نه پته کوو چې دو مخته په 8 فروری 2024 چې کله عام الیکشن کېدو والا هغه چې به چاته ووټ ورکوي موږ به دونه درې سوالو پوښتنه کوو یو سوال دا چې دو به دلته ووټ پاکستان تحریک انصاف عمران خان پارټي ته ورکوي که دو به د جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان صاحب پارټي ته ووټ ورکوي که دو به د مروت قومي اتحاد سیف الله برادران پارټي ته ووټ ورکوي نو تاسو راځو دلته خلکو نه پته کوو چې دو چرایه ده موږ تجوړي بازار چې سروې شروع کوو او تاسو سره ډایرکټ شیر کوو کوشش مو دا ده چې د چې موږ هیڅ قسم کټینګ نه وکړو که چېرته ګیپ چېرته نو به موږ سپیډ سره بونجو نور به موږ دغسې روان یو او در اخره پورې به دا سروې جاري ساتو نو راځو موږ سره موږ به عمران خان ته ورکوو تاسو به ووټ چا ته ورکوو عمران خان ته هیڅ اندازه نه لګېږي اسی څه خیال دی دا خپله ها څه اراده دی دا خو اندازه نه لګېږي که یاره عمران خان ته به یې کوم عمران خان ته به فکس ده حاجي صاحب تاسو به چا ته ووټ مولانا فضل الرحمان صاحب زنده مولانا باد فضل الرحمان صاحب تاسو به ووټ چا ته ورکوئ عمران خان ته ورکوو عمران خان صاحب ته ورکوئ فکس ده السلام علیکم حاجي صاحب ووټونه روان دي 8 تاریخ ته 8 فروری ته ووټ په مولانا فضل الرحمان صاحب پارټي ته ورکوئ که عمران خان صاحب پارټي ته که سیف الله برادران ته ان شاء الله چې فضل الرحمان ولته 9 فروری ته الیکشن روان ده تاسو به ووټ مولانا فضل الرحمان صاحب پارټي ته ورکوئ که عمران خان صاحب پارټي ته به ورکوئ که سیف الله برادران ته به ورکوئ عمران ته ورکوم عمران ته او فکس ده یاره چې همدار صاحب چا ته به شي پی ټي آی یاره ووټ خو مو پی ټي آی پسې ده خو دا ده چې اوس موږ خو سرکاري هغه چې ووټو مو پته نه لګي صحیح ده دا ورموړه عوام وي چاته ووټ نه ورکوو عوام حکومت مو غرق ته صرف پیسو پاره لګیا ده نور عوام وي چې خیال نه ساتي برباد د حکومت مو دا حکومت ته خدای تباه برباد کی فکس ده حاجي صاحب 8 فروری 2024 ته الیکشن روان ده موږ چېرته مو اراده نشته ووټ اچولو مو زړه نه غواړي خوشي صحبات موقع ده کنه ګورو خاص اراده دي چې ها او اراده او بیا یاره ما خو څلور باندې شل ووټونه دي دا څلور باندې شل واره ووټونه دا ته وګڼه که نه عمران خان یا بل چا نه دی عمران خان دی فکس ده څلور باندې شل ووټونه مې بیا دا عمران خان فکس ده جی موږ خو به ما بچی دي د طالبان ها کني ووټ مې موافقت نه ورکوو درمان د بچو د وجه نه ترې نه د فرمان اشه کله بچی دی نو له بیا به چاته ورکوم بهم فدراغت عمران ته ورکوم عمران ته ورکوم حاجي صاحب موږ دا په حق څه ده چې عمران خان الله کامیاب لري عمران خان ته ورکوم حاجي صاحب یاره بروخ چې انعام چرمین چا سره یې انعام چرمین هغه سره بیا ما ووټي پی ټي آی ته حاجي ووټ په چاته ورکوم مولانا فضل الرحمان صاحب پارټي ته که عمران خان صاحب پارټي ته که سیف الله برادران حاجي صاحب ووټ په چاته ورکوم عمران خان زنده باد عمران خان فکس ده ووټ مشر افضل صاحب په پروګرام وړ گیا عمران خان عمران خان ما نه دي غواړي تاسو نه پته کوم عمران دا ډېر ښه موږ خو به اوس ووټ ان شاء الله هشام انعام الله خان ته ورکوو
ډیره مهرباني راجو شاور کوي راجو چې تجوړي بازار خلک در باندې وګورو السلام علیکم رحمان صاحب ته یو خبره ده مولانا فضل الرحمن ته به ورکو نور موټول ټیسټ کړه ووټ فزو ان شاء الله ملا ته ورکاو راجو ګرانو کتونکو تجوړي بازار دا او موږ کوشش دا کوو چې تاسو ته د تجوړي خلکو کوم هغه دا سوچ تا آینده الیکشن لپاره چې هغه تاسو سره شریک کو نو راجو وخت نور ګورو موږ کوشش دا کوو چې روان د خلک موږ ته ملاو کړي چې هغه نه ډایرکټ موږ پته کوو السلام علیکم حاجي صاحب موږ بیا فضرمان صاحب ته 8 فروری دا الیکشن نه ووټ په فضل الرحمن صاحب ته ورکو که عمران خان صاحب ته ورکو که سیف الله برادران ته پاکستان پیپلز پارټي ته ورچ کوم سړی پاکستان پیپلز پارټي نه تعلق ساتي موږ به ووټ غته ورکو او ملک خدمت وکړو ٹھیک شو ہاں جی انشاءاللہ پٹائی پاکستان تحریک حاجی صاحب 8 فروری تا الیکشن دا ووٹ په عمران خان ته ورکوي که فضل الرحمن صاحب ته ورکوي که سیف الله برادران ته ورکوي په د عمر مده سیف الله برادران ته ورکو په د عمر مو چاته نه دا اچھا انا موجي ته لا څوک راغلي ان پی والتا ښه اوس پورې د پیپل پارټي او د ان پی یو ووټ راغلی دا او نور دلته اکثر خلک چې دي هغه د عمران خان او د فضل الرحمن صاحب په حق کې روان دي نو ګورو جی اونلی پټیای پټای ته ورکو جی چې کومې حقداري کا ته بیا ورکو پتا نه پته کو کنه چې کوته پر چې خلک یاره پته فضل ولګي الرحمن پټي صحیح ده رحمان پالي صحیح جی بس موږ بیا هغه چې اټو بچا په لې موږ به غته ورکو او ورکه صاحب اچھا موږ ته چې پته و چې اټو بودی چوک وای اټو بودی دا ووټ ورکو نن امیدوار راغی وعلیکم السلام ورور موږ سوال دا 8 فروری 2024 تا الیکشن دا تاسو به 8 فروری 2024 ته مولانا فضل الرحمن صاحب ته ووټ ورکو که عمران خان صاحب ته به ورکو که سیف الله برادران ته به ورکو او ان شاء الله قوم ته ورکو چې قوم ته کوم چې خیری چې خیال ده کوم ته کوم یو چې خیر موږ خپل مراد بټنی کومې تحریک ته انعام چیرمن ٹھیک ان شاء الله په موقع مناسبت سره فیصله کوو ٹھیک تاسو جی جی موږ خو به قائد صاحب ته ورکو قائد صاحب جی ٹھیک السلام علیکم وعلیکم موږ خو جدا وایو چې په میرټ چوک فیصله کې قوم پر چوک شيږي کومه ایجنډا ده لکه مروت کینال څخه خو وسه کنه ګیس دا سیمټ فیکټری دا چوک دغه شیان اخوي موږ ته ان شاء الله موږ به ووټ غته ورکو کوم به غته ووټ ورکوي موږ سره د ټولو پارټیو ورکران ست دي سیف الله برادران ورکران ست شکیل ناظم د الیاس خان د ایغوال د سره پی ټی آی ورکران ست دي سره جماعت اسلامي ورست دي سره خو ان شاء الله چې کوم چوک خوش کی په میرټ باندې به غته ووټ ورکوي السلام علیکم جی موږ به عمران خان ته ورکو جی موږ خو به کوم چرنګ فیصله چوک عمر ته خوش کی غته به څه شای ووټ په چاته ورکه هیڅ چاته نه ورکو انعام خان ته به ووټ به عمران خان ته ورکو خو کمریډ ته عمران خان زنده باد عمران خان ته وای جی یاره پی ټی آی ته بیا پیسې تاسو صحیح ده دغه عمران خان ووټ لاله سلیم خان ته ورکوو ځکه چې هغه د پی ټی آی امیدوار ده او مخکې میر وټو چې دی امیدوار و بس ده ته به ورکوو نور څوک نشته مانا محمد انور ده حاجی محمد انور تاسو ته مخاطب یم پی ټی آی امیدوار چې کوم یو پی ټی آی چې اشفاق خان ته دغه جنا سلام ورکوم لاله سلیم ته دغه جنا سلام ورکوم چې ان شاء الله په باسو بیا ان شاء الله سلیم خان ته به ووټ ورکوو موږ سره لاله سلیم خان موږ پیژنو صاحب 8 فروری تا الیکشن دا نو ووټ په مولانا فضل الرحمن صاحب پارټي ته ورکه که عمران خان صاحب پارټي ته که سیف الله برادران ته دا بالته وته زمين سره فیصله کوو ٹھیک ښه ګرانو کتونکو موږ تجوړي نیمه بازار ته ورسېدلو مخته پجو چې مخته خلک چوي راجو حاجی مولانا صاحب ته جی وعلیکم السلام वोट हम इमरान खान को देंगे इंशाल्लाह
और किसी को भी नहीं देंगे। इमरान खान सच्चा आदमी है और सच बोलते हैं और सच के रास्ते पे चलता है। इंशाल्लाह इमरान खान को यानी इलेक्शन और उसको वोट हम नहीं देंगे। 8 फरवरी दा इलेक्शन روان دا موږ سوال دا چې تاسو به د تجوړي خلک چې دي اب 8 فروری الیکشن چې ووټ مولانا فضل الرحمن صاحب ته ورکړي کې عمران خان صاحب ته ورکړي کې عمران خان ته ان شاء الله ان شاء الله عمران خان ته چې نه د ازادي کې ته ورکړي ان شاء الله عمران خان ته ورکړي جی عمران خان ته ورکړي ٹھیک ہے جی عمران خان ته ورکړي خو جی مولانا صاحب سره شانه بشانه ولاړو آیا موږ سر ده او چې چوره مونږ کې مولانا صاحب پر ان شاء الله موږ قرباني کوو دا خو موږ جګار ده مولانا صاحب ان شاء الله کړه خاندان مولانا ته ورکړي ها رالو تاسو مخته پجو ګورو چې خلک چوي دا خو داسې ده الله دې قدر وکړه دلته به موږ ګورو که نه چې چا خدمت کړی دی علاقې هغه ته به انشاءالله ووټ ورکوو لکه دا ته اوسه پورې دا به داسې چا خدمت وکړو یاره خو دعوې خو ډېر کوي لکه انعام الله خان دی هغه والا کیسه خو ښکاره ده که نه داسې نور دی جمعیت وال دی خانانانو دا روډ کړی ده اوس په ګورو لا خو ټیم شته ده که نه دلته چې څوک که چېرې دیانتدار کس ورته درولی و هغه پارټۍ ته به ووټ ورکوو جمعیت ته به انشاءالله ووټ ورکوو شو بس جمعیت ته به ورکوو بغیر بیا تجوړي بازار ماشاءالله رش زیات ته پچې خلک ډېر زیات دي او موږ کوشش دا چې عام خلکو نه پته وکړو السلام علیکم اجي صاحب 8 تاریخ ته الیکشن روان ده ووټ په عمران خان ته ورکو که مولانا فضل الرحمن صاحب ته که سیف الله برادران ته چې چا قسمت په چی غاپه یاره موږ خو جی سره تعلق ته جی ته همیشه ورکړه دا ورکوو بیا همیشه د پاره یغلوري لږ خلک ډېر دي لږ به یغلوري والي لوري خلک کم دي السلام علیکم وایا مولانا صاحب ته خانه موږ خو به پی ټی آی ته ورکوو موږ پی ټی آی ته انشاءالله مولانا صاحب ته انشاءالله مولانا صاحب السلام علیکم اصل خبر خدا دا چې موږ د علاقې ته لکه مروت ته خاص کار د تجوړي بیٹنی ته چې کوم حق لاړای ایګه باندې نو یو سیاسي چې کوم جماعت نه خو یو لیډر داسې ځای نه وکړي چې د ګیس ولې لاړای نو زه خپل په حیثیت باندې وایم چې زه الان کې همدردي مې پی ټی آی سره ده ځکه چې ډېر ظلم ورسره شوې ده ډېره ناانصافي ورسره شوې ده او جان بوجھ کر قصدن دا ورسره کېږي همدردي مې هغه سره ده خو ما ته چې څوک په ګیس معاهدې باندې درېږي ګیس پر روزي ووټ په هغې پارټۍ اذان لګیا دا لږ دلته درېږو اذان دې ختم سي بیا مخته دا اذان اوس دغه جي نه بیا مخته بجو نو راجو چې تجوړي خلک چوایي دا مالا ته ورکوو که نه راجا خانه کومې پارټۍ ته به ووټ ورکوو چاته مو ورکړو جی عمران خان ته به ورکوو عمران خان ته دا مشر سره ولاړ دنه دا پته کوچ دی په 8 فروری 2024 تا ووټ پی ټی آی ته ورکړي که جی یو آی ته به ورکړي که سیف الله برادران ته به ورکړي پیپلز پارټۍ ته به ورکوم بلاول بټو او که هغه امیدوار نه و بیا که هغه امیدوار نه و بیا به ښه پانډه پیسې پاخلو ځانه دومره ګرانه ده 20,000 روپۍ باندې به ووټ ورکوو تاته وایم سیف الله برادران ته هغه مو ښېګړه مني چې په پیسو ووټ تقریبا 15-20 خو به مې انشاءالله 15 مې زمون دي 15 مې ورونه دي تاته وایم اوس نور اوس ما پسې شماره که نه نه ته به ووټ کمې نه 3 لکه وصول کړه بس انشاءالله دا خلک سته دي راجو ګورو داسې خلک هم سته دي وایي چې ووټ په پیسو ورکو په 100,000 باندې سیف الله برادران ته ښېګړه مو دې دو مني
ای صاحب موږ پته کوو چې 8 فروری ته الیکشن روان ده ته به ووټ فضل الرحمن صاحب پارټي ته ورکې که عمران خان صاحب پارټي ته به ورکې که سیف الله برادران ته به ورکې یاره چې نواز شریف پسې څوک ایښته بیا ورکوو موږ چې عمران خان ده موږ به معین خان ته بیا ورکوو معین خان ته به ورکوو ای صاحب ووټ په چا ته ورکوو الله ته بیا ورکوو کمال کوي خدای دې عمران خان په دې نه پوهېږم دا خرچه خپله رایه ده زه به څه ته چاته به ورکوي ما له ووټ اچولو 2 کاله مخکې نه دي اچولي او اوس یې بیا نه اچوم خان زنده باد خان خان چوک خان عمران خان اچھا خان عمران خان پارټۍ والده دا یې پارټۍ والده موږ دغه ورکوو یې لم بیک والده خو هغه عمران خان سره او ورکوو پی ټي آی دغه پی ټي آی سیف الله برادران خو که نامه خلا دا جی آی خدا سده چې دا جای خامخا ام ان ای پاتې سلای ده 2 نمبر پی ټي آی تقریبا هغه باندې راجو عمران خان ته عمران خان ٹھیک ہے جی السلام علیکم 8 فروری 2024 الیکشن روان ده موږ سوال دا چې تاسو به ووټ پی ټي آی ته ورکوو که جی یو آی ته که سیف الله برادران ته سیف الله برادران سیف الله برادران تاسو به چا ته ورکوو موږ خو بیا ملا ته ورکوو زنده راجو جی السلام علیکم ای صاحب 8 فروری ته الیکشن روان ده موږ دا پته کوو چې تاسو به ووټ پی ټي آی ته ورکوو که مولانا فضل الرحمن صاحب پارټي ته به ورکوو که سیف الله برادران ته به ورکوو او تقریبا ډېر ټیم نور ته ورکړی دا ور په پی ټي آی ته ای صاحب تاسو به ووټ چا ته ورکوو پی ټي آی پی ټي آی ته پی ټي آی ٹھیک دغه دا پی ټي آی وای سوال دا 8 فروری 2024 ته الیکشن ده موږ سوال دا چې تاسو به ووټ مولانا فضل الرحمن صاحب پارټي جی وای ته ورکوو که عمران خان صاحب والی پی ټي آی ته که سیف الله برادران صاحب موږ خو تحریک نوجوان ګروپ نه تعلق لرو موږ چیرمن چې کومه غو کې هغه موږ ټول راغی ان شاء الله موږ خو بیا ملا ته ورکوو اجازه تاسو عمران خان ته به ورکوو پی ټي آی اردو ہے ہاں یہ تو اچھی بات ہے اچھا 8 فروری کو الیکشن ہو رہے ہیں ہم نے آپ سے پوچھنا یہ کہ آپ ووٹ جے یو آئی کو دیں گے مولانا فضل الرحمن صاحب کی پارٹی کو یا پی ٹی آئی عمران خان کو یا کسی اور پارٹی کو کیا بتائیں یار بتا دینا ہم تو نون کو دے گا نون کو دیں گے آپ کا تعلق کہاں سے ہے یہ پنڈی سے اچھا جی یہ بھائی پنڈی سے اس کا تعلق ہے اور یہ نون لیگ کو ووٹ دے گا سیف الله برادران کو ووٹ دیں گے انشاءاللہ یہ سارے گاؤں دے گا زندہ باد امروتے اخواڑ ایغا نواده ووٹ واچاو راجو پی ټي آی ته ورکې که جی یو آی ته به ورکې که سیف الله برادران ته ووټ بستان اځه که و دې بیا او ورته وایا جی یو آی ته پی ټي آی جی یو آی سیف الله برادران پی ټي آی عمران والته ورکوو که هندو په ولاړ وایي هغه ته بیا ورکوو جی یو آی ته به ورکوو ښه په مایده د اختر اجګله چا ته ورکوي عمران خان ورکو دا بل یو سړی ولاړ دغه نه به پته وکړو او ورته به چا ته ووټ ورکوې پی ټي آی ته که جی یو آی ته که سیف الله برادران ته پی ټي آی ته حاجي صاحب ووټونه روان دي عمران خان ته به ورکوو ته کوم چې تاسو به ووټ پی ټي آی ته ورکوو که جمعیت ته به ورکوو که سیف الله برادران جمعیت کوشش مو دا ده چې ډېرو زیاتو خلکو نه پته وکړو او تاسو ته صحیح معلومات درکړو تاسو له 3 کسان ولاړ دي ودره که نه اول تا نه پته وکړو زه ټي ال پي ته ورکوم ټي ال پي تحریک لبیک شاده ملګری چې کوم ټي ال پي ته ووټ ورکوي زنده باد
السلام علیکم ورور 8 فروری ته الیکشن روان ده موږ سوال دا ده چې تاسو به ووټ جی وای ته ورکو که پی ټی آی ته به ورکو که سیف الله برادران ته به ورکو اونلی عمران خان عمران خان نن ور خاصه لوټې دي مړه دا صحیح ده دغه خبر صحیح ده اچھا ډیر خلک دي وای دغه خبر صحیح ده موږ خپل پوینټ دي دا چوي پته نه لکه اوس پورې خلکو خوف ستدا الیکشن روان ده تاسو به ووټ جی وای ته ورکو که پی ټی آی ته به ورکو که سیف الله برادران یاره موږ خو به ووټ ورکوو پی ټی آی ته به ورکوو یاره موږ به جمعیت ته ورکوو جای پی ټی آی ان شاء الله پی ټی آی ته ورکوم چې خو چې ملک نور اسلام خان او ملک نور سلیم خانی سره بیا ورکوم دا مې وعده ده اکا جمعیت نه ودرېدل بیا کا جمعیت نه ودرېدل بیا جمعیت ته ورکوم موږ به ووټ عمران خان ته ورکوو پی ټی آی زنده باد تاسو جی پی ټی آی پی ټی آی ایزه پی ټی آی جی وای سیف الله برادران یا جو جی آی آئنده که هیلپ کو غواړو بیا ورته ان شاء الله جی آی ته موږ سیف الله برادران ته ان شاء الله ایزه 8 فروری ته الیکشن روان ده ووټ په پی ټی آی ته ورکو کا جی یو آی ته به ورکو مولانا فضل الرحمن صاحب ته کا سیف الله برادران یاره موږ خو چې کومه ته ورکو خو دغه ته به ورکو نه خو چا ته به ورکه خو زړه چې خو مون فضل الرحمن صاحب زړه چې مون فضل الرحمن فضل الرحمن اگر موږ یو سروې کوو موږ دا سوال دا چې 8 فروری ته الیکشن روان ده تاسو به ووټ پی ټی آی ته ورکو جی یو آی ته به ورکو یا سیف الله برادران ووټ خو زه نه اچوم ووټ نه اچوې بس ټیک ډېره مهرباني شکریه داسې خلک هم شته په دغه دور چې ډیجیټل دور ده او دا وایي موږ ووټ نه اچوو یاره موږ خو مسلمان یو زما چې دغه مولانا ښه نه ده مولانا ایزه به الیکشن روان ده ووټ په پی ټی آی ته ورکو که جی یو آی ته به ورکو که سیف الله برادران ته یاره بلال بټو ته ورکوم ځکه چې د عوامو ته پیسې ورکوي بل داسې پرسون سره لري چې د غریبان خلکو خیرخواهي شو او که یک پارټي ول څوک ولاړ نو بیا به څه کوي که یک پارټي ول نه دا شوونه به څه کوو الله پیول پارټي ول وټونه دلته سته دي نو وایي چې که پیول پارټي ول امیدوار نه و بیا به موږ ووټ نه اچوو ته چې کومه چې خیر یې هغه ته بیا ورکوو انشاءالله خړو اوبه دي خړو اوبه ولته بیا ورکوو وایي صاحب تاسو چې پوزیشن داسې خبر ده چې کوم عوام پاره شي هغه ته به ورکوو چې خیال د عوام پاره چوک ښه ده عوام پاره عمران خان ښه ده که فضل الرحمن صاحب ښه ده که معین خان ښه دي زه داسې وایم چې که مخکې وایې و عمران خان شو اکه اوس وایې اوس مهنګایي کوم دي ته لاړه اوس به څه وایه زه څه ووایم که عمران خان بیا راغی تر دغه مهنګایي ټیکه کړه موږ دا وایو چې خدای دې هغه فیصله وکړي چې عوام پاره خلک عمران پی ټی آی او سیف الله برادران چا موږ به چوک ته وشو موږ په ټول څه دی و چې ګرانی راوستل اوس موږ چوک نو ووټ په چاته ورکې یاره موږ خو زمون چې ملاب ته ورکو ځکه چې اوس خامخا ملاب سه ماغه ده چې اوس راځي ان شاء الله ملات رکاړي دي لا بیا خنانانو ته ورکوو یا بیا بل ته ورکوو ملګان ته ځکه نه ورکوو چې اسرائیلو ته تللی و هغه وراچولی کو چې داسې لږ مخته لاړ شو او خلک لږ زیات ښکاري زما در دغه پورې ورسو نوره بیا داسې ګڼي چې تجوړي بازار مو ټول اخیستی ده نو تجوړي بازار چې چوره هغه کېدلی اصله ریکارډینګ کېدی اصله چوره پورې خلک ولله نو موږ یې هغه ټایم پورې لګیا یو چې د خلکو رایې واخلو خلکو نه پوښتنه وکړو السلام علیکم ووټ خو داسې سړي ته پکار چې غیرتمند لري په قوم غیرت کوي هغه باندې غیرت کوي عمران خان ته به ورکوو سیف الله برادران
درواغ باندې وایي نه خو رښتیا ووایه یاره چې عمران خان ور ولاړ ویښته بیا ورکوم یو جان دا په مولانا باندې قربان ده عمران خان ته ورکوم مغل دی ډګدان نسی ما سوچ نه ولکه چې ډګدان نسی ډګدان نه وټ به عمران خان ته ورکوم پی ټی آی دا ورکوم عمران خان صاحب الله خان صاحب جی عمران خان پی ټی آی السلام علیکم ګرانو کتونکو تاسو د تجوړي خلکو رائے وارویدله تجوړي خلکو میله جلا رائے راله تاسو موږ خپل ګنتی کوو اخرته به موږ ګنتی وکړو چې 14 لله معلومه دا چې په تجوړي چې د جی یو آی او پی ټی آی سخته مقابله ده خړو وو اٹھنا است په خانانو اٹھنا است په ان پی ووټ است په تحریک لبیک ووټ است په او پیپل پارټي ووټ است په خو زیاته مقابله چې کومه ده دلته د جی یو آی او پی ټی آی وی پته ولګېږي پی ټی آی امیدوار څوک راځي جی یو آی امیدوار څوک راځي نو ان شاء الله ډېر زر به یو بل جینا یو بل پروګرام سره تاسو په خدمت کې حاضر یو ان شاء الله دا پیج تاسو لایک کو په دغه پیج باندې به ان شاء الله ډېر زر تاسو ته بل سروې سره بل جینا لکۍ ضلع مکمل سروې کوو لګیو بیا به تاسو سره مخامخ کېږو تر هغه پورې اجازه غواړم د الله په امان